الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمند مسلمانانو، دی وخت کې زه د چارسدی په یو معروف او ممتاز دینی درسګاه جامع شیبانیه کوثرآباد تنگی روډ چارسده کې موجود یم چې دی وخت کې با یک وخت په دې جامعه کې درې دورې شروع دي: دوره فلکیات، دوره نحو او دوره لغت العربیه. الحمدلله د چارسدی په ځمکه باندې نن ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې دوره فلکیات هغه اختتام ته ورسېده او اختتامي دعا وشوه. د دې دوره فلکیاتو لپاره موږ د مولانا مفتی فضل قدوس صاحب ډېر زیات شکریه ادا کوو چې هغې د بونیر د تشریف راوړو او ډېر په ښه انداز سره دا دوره پړاو کړله. دا 6 ورځې دوره د فلکیاتو دا ډېره اهمه ده د دینی طالبانو او علما کرامو لپاره. موږ د دوی شکریه ادا کوو. د دې جامع تعارف او د دې محتمم صاحب تعارف او د دوره نحو او د دوره لغت العربیه د مدرسانو او د هغوی تعارف به موږ تاسو سره انشاءالله تاسو سره کوو. دې وخت کې زه مفتی فضل قدوس صاحب ته درخواست کوم چې هغوی موږ سره خپل خیالات شیر کړي. مفتی فضل قدوس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی فضل قدوس صاحب، الله دې تاسو له ډېر خوشحالۍ درکړي، الله دې ډېرې کامیابۍ درکړي. موږ تاسو ډېر مشکور یو چې تاسو چارسدې ته راغلی او زموږ د دې علماء او طلباو ته تاسو فلکیاتو ښودل. تاسو چې ماته د فلکیاتو اهمیت بیان کړئ چې دا د دې طالبانو علماو دپاره په څه څیز کې په کار راځي. دا ګوره چې څومره فنون زمونږ پړاویږي، نحوه، صرف، منطق، فلسفه وغیره، دا غي فنونو نه دا یو فن دی چې دا زمونږ معاون دی او ممد دی د قرآن پاک باندې د پویدلو او په حدیث مبارکه باندې هغه د پویدلو کې چې دا ټول فنونو باندې عبور وي، نو بیا هغه حق مونږ ادا کولی شو د قرآن پاک او د احادیث مبارکو هغې باندې د خپل لیول مطابق د پوی. او چې کله فنون نه وي نو که صرف ترجمه د قرآن پاک ته ونښلو یا هغه ځان له مطالعه شروع کړو د احادیث مبارکو د کتابونو، نو بیا مونږ په هغې هغه څرنګه چې حق د پویدلو دی هغه رنګې به نشو پویدلی. او بیا سړی دنیا به تاسو تاریخ هغه مطالعه کوي، وګورئ ډېر شي خلق په دې بنیاد ګمراه شوی دی چې هغوی قرآن پاک راغستی دی، خپل تحقیقات یې کړي، خپل ځان نه تشریحات کړي، یا حدیثو مبارکو کې خپل ځان لارې رستلي او تشریحات یې کړي. زمونږ علماء دیوبندو د مخکې نه هغه دغه فنون مونږ ته په ترتیب کړي دي چې دا فنون تاسو زده کوئ نو بیا به الو تاسو هغه د قرآن پاک او د حدیثو مبارکو باندې به هغه علم راشي، په هغې باندې به بیا پوه شئ. د دقې دپاره دا فلکیات هغه وایو، په خپله هم زده کوو او کوشش کوو چې بل ته هم وښیو. او بل غټه یو پیدن پکې هغه کرن پیدن پکې دا کېږي چې د مونځ اوقات چې دي زموږ په ټولو جوماتونو کې نقشې لګېدلي، نو اکثریت کسانو ته د هغې په باره کې پته نه وي چې یاره دا نقشه څرنګې جوړه شوې ده، او که یو کس له 2-3 نقشې څوک راوړي په دې کې کومه صحیح ده کومه پکې غلطه ده، نو د هغې په باره کې بیا څه لب کشایي نشي کولی، پته اندازه ورته نه لګي چې کومه ټیک ده او کومه غلطه ده. په دې فن کې مکمل تخریج د اوقاتو د صلات کېږي، نو دا کس په دې پوه شي بیا چې یاره هغه د دې ځای دپاره دا نقشه مناسب ده، دې ځای دپاره دا نقشه مناسب ده. دغه رنګې نوي نوي مسجدونه جوړیږي، د هغې قبله مونږ په انجینرانو باندې خبره پرېږدو، هغوی کمپاس راوړي او د هغې قبله مونږ له راوباسي، حالانکې په هغې کې ډېر شی غلطۍ واقع کېږي، ځکه خو مقناطیس دی او مختلفو څیزونو نه اثر اخیستلی شي، نو د نور د سوري په ذریعې سره
یا نور ذرایعو سره قبله په دې کې معلومو دپاره د دې چې څوک نوی مسجد جوړوي چې صحیح قبله ورله کېږدي او دریم مقصد په دې کې زمونږ بیا رؤیت هلال وي. مثال په طور یو کس ذموار وګرځید د یوې علاقې چې دته به خلق شهادتونه راوړي دی به ګواهي قبلی یا به رد کوي نو د سره د مخکې نه څه معلومات وي چې د هغې معلوماتو په بنیاد باندې د خلقو هغه خبرې د خلقو هغه ګواهۍ د هغې جانچ پړتال بیا کوي چې هغه ذمواري خپله په ښکلي طریقې سره سرته ورسوي او د هر قسمه کوڅو کې په غلطۍ کې واقع کوي نو چې هم په غلطۍ کې واقع نشي که بل سړی دروغ وي کذب بیاني کوي نو چې د هغه کذب راونه شي دی چې د هغې معلومات وي پته ورته وي. دغه درین پکې مقاصد دي او د دې مقاصدو دپاره بیا به طور تمهید یا به طور مقدمه د جغرافیې بحث هم شته د ریاضۍ بحث پکې هم شته نور فنونو پکې هم ټچ کیږي. جزاک الله مفتی صاحب تاسو ته ماشاءالله درې اهم مقاصد د دورې فلکیات وښودل چې واقعي دا د هر عالم د هر طالب دا ضرورت دی او چې دا په صحیح نهج باندې نو د دې معاشره کې ډېر داسې اختلافات دي چې هغه به حل شي او ډېر په احسن انداز سره به انشاءالله د دین خدمت وکړي شي. موږ د مفتی فضل قدوس صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوو چې هغوی موږ له رالل او وخت یې راکړو. الله دې د دوی په عمر او په ژوند کې برکت واچوي. او زه اوس د مخکې د دې نه چې زه د دې محتمم صاحب سره خبرې وکړم مفتی سلمان حقانی صاحب سره یا د دورې لغت العربیه چې کوم صدر مدرس دی د دې مدرسې او هغه موږ سره موجود دی مفتی علي حیدر خلیل سره. خو زه د دې دورې متعلق تاثرات معلومول غواړم د دې طلبه کرامو نه چې د دوی څه تاثرات دي او دوی په دې دوره کې څه زده کړل او دوی څومره مطمئن دي. نو لومړی زه دلته یو طالب علم چې دا بیس انجینرینګ کوي تاسو چې موږ ته خپل نوم وایي او د دې دورې باره کې ستاسو څه تاثرات خیالات دي هغه د عوامو ته د علما کرامو طلبه کرامو ته تاسو بیان کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عادل جان نقشبندي زه د تنګي اوسیدونکی یم. الحمدلله دا دوره فلکیات د جامع شیبانیې زیر انتظام مفتی فضل قدوس صاحب دامت برکاتو هم زیر تدریس یو مؤثر او تحقیقي او مثبت انداز سره اختتام ته ورسېده. دې نه مخکې دا فلکیات چې دې ته موږ اسټرونامي د ستارو دنیا ویله دا څیز موږ یونیورسټي کې ویلو خو چونکې موږ یو کتابي شکل کې ویلو موږ اوسه پورې په دې نه پوه شوي چې دا موږ کوم دا سبجیکټ ویلی دی دا په څه بنیاد دی د دې چې کوم د فایده څه ده عملي دنیا کې. چونکې دلته کې دا فلکیاتو دا دوره وشوله اوس ټول هغه څیزونه واپس ذهن ته راغلل چې یاره هغه ساینسي کوم فلکیات و هغه دې مقصد دپاره دلته کې چې کوم اسلامي فلکیات ووي هغې کې موږ ته دا پته ولګېده چې د مونځ دا اوقات رووتلي دي دا د څه مقصد دپاره دي د کومو کلیاتو لاندې رووتلي دي هغه کلیات په کوم بنیاد باندې رووتلي دي. دې سره سره مونږ د سمت قبله د قبلې چې کوم سمت دی دا په څه طریقې کار سره مونږ متعین کوو او دا په څه طریقه کار په څه کلیاتو سره هغه څنګه د دې کائناتي نظام نه دا د دې تخریج کیږي. دغسې رؤیت هلال دی اوسه پورې موږ صرف دا اورېدل چې دا رؤیت هلال بس ګواهان راغلل هغې وویل او بس اعلان وشو. چونکې د دې شاته یو پوره فلسفه پرته ده هغې باندې الحمدلله دې دوره کې موږ ته پوره دسترس حاصل شو او دې باندې پوره زمونږ ذهن کلو شو. نو زه اخره کې د مفتی صاحب دی او د محتمم صاحب دی شکریا ادا کوم چې هغې دومره ټیم راکړه او د جامع شیبانیه او د دې منتظمینو دومره محنت سره دا ماحول جوړ کړه او الحمدلله ټول طلبات مستفید شو. جزاکم الله خیر.